د شهید مقام صرف وورا مرتبه وورا هغه سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یغفر للشهید كل ذنب الا الدين نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یغفر للشهید كل ذنب د شهید د پاره هر ګناه معاف کیږي دغه هر ګناه کړه دې معاف ده دغه هر ګناه کړه دې معاف ده الا الدين لیکن صرف قرض وطن معاف کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی قرض وطن ځکه نه معاف کیږي چې دا پردې حق ده پردې حق الله د خپل طرف نه بخي شهید ته ټول ګناونه معاف کیږي کچرته چاته کنځل کړی دي چاته بدوینا کړی دا چا سره زیاته کړه مثال په تور حقوق الله کې هغه زیاته شمار شو دا چې زیاتی کړی دي چرته غلط کار دي نشوي دي چرته بدخلت نه خوځېدلی دا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله وتعالى ټول معاف کوي الا الدين سوا د قرض وته معاف کوي لیکن محدثین د حدیث تلاندې ذکر کوي وره چې دا قرض وته معاف کوي قرض وته څه کوي معاف کوي دا غي طریقه ولای چې د چا په قرض دی د چا په قرض دی دی برا واستلی شي و به ویلی شي وته چې دا پلان کې دی ستا په ده باندې قرض و ته ته دا قرض معاف کوي که نه معاف کوي دا قرض ورته معاف کوي که نه معاف کوي که دی وایي چې نه معاف کو الله به د دغه قرض په بدله کې د خپل شان مطابق دغه سړي له نیکۍ ورکړي او دا شهید به څه کړي معاف کړي چې ځه ستا قرض ما د خپل طرفه ادا کړو هغه له به د قرض په بدله کې نیکۍ ورکړي آخرت کې خو پیسې هسې هم نه چلېږي که چېرته مثال په طور دغه سړي وي چې ما معاف کړی دی نو الله داسې یو رحیم ذات دی چې الله به ورته وایي چې تا شهید ته دا قرض د ده معاف کو نو ما ته د ده په سر کې معاف کړي دواړه ځای جنت ته که وایي چې ما له نیکۍ راکړه نیکۍ به ورله ورکړي د قرض په بدله کې بیا به ورله وتللی شي نیک اعمال او بد اعمال که چېرته نیک اعمال برابر شو جنت ته به لاړ شي که چېرته نیک اعمال کم شو بیا الله غفور رحیم دی که معاف کو معاف شو که معاف نه شو بس په حساب کتاب به وسرو شي لیکن که شهید دی دغه د ده قرض معاف کو هلته نو الله هم دغه کس دا قرضدار دی چې دا قرض ورله چا ورکړی دی هم دې جنت ته بوځي هم دا شهید جنت ته بوځي